إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. جزاك السلام علیکم. دا نن په خانوزۍ کې د الخدمت فاونډیشن د جماعت اسلامي له طرفه د خانوزۍ کاریزات د جماعت په دفتر کې د کاریزاتو د ټولو هغو مستحقو ذمهدارانو دپاره دلته دوی مکمل سامان راوړی دی چې د دغه په دغه کې مختلف قسم کادونه دي او دا د باغو د دغه دوايانې پکښې دي. نو دا یو ډېر حسن اقدام دی. پرون د وړمه ورځ دوی تر 300 زیاتو خاندانو ته راشن ورکړی او نن یې بیا دغه راوړی دی. په دغه کې دغه مکمل سامان دی. دغه مختلف قسم کادونه دي. ملګرو دغه د جماعت اسلامي د الخدمت فاونډیشن دوی ګورته معلومه چې دا یو فلاحي تنظیم دی د جماعت اسلامي او جماعت په ګډ ملک کې تاسو پر میډیا وینئ چې د الله تعالی د بډایۍ دپاره د دین د سربلندۍ دپاره او څه طرح کار کوي او انتظامی طور ته معلوم ده چې د کرپشن د بېایمانۍ د دو نمبرۍ د دا خلاف پر ګرد میډیا باندې یو واحد هغه تنظیم دی چې هغه جماعت دی چې هغه دغه کار کوي. بل هېڅ څوک هم نشي پیدا کولی چې دا ټیک زګایږي کس او د خدمت په معامله کې د الخدمت ته معلومه ده چې قوم پر دا جماعت باندې پر دا الخدمت دونه اعتبار کوي چې په دا نږدې د 200 شپو کې په د کراچي کې د 1 غنټې پروګرام وشو. خلک او الخدمت ته 1 ارب روپۍ ورکړي. 1 ارب 15 کروڑ روپۍ ورکړلې چې بای دا خلک دي دا زموږ هېڅ چاته هم نه ورکوي. دنو پیسې خپله پیسه څوک هېڅ چاته هم نه ورکوي. و جماعت ته له دغه وجې ورکوي او الخدمت ته له دغه وجې ورکوي چې دا تر خلکو پورې رسوي. دا ایمانداري کوي. دا په ګرد پاکستان کې دا پروګرام روان دی. اول اوس په پنډۍ کې 20 کروڑ روپۍ په یوه غنټه کې ټول شوي. اول اوس په پېښور کې 17 کروڑ روپۍ. اول اوس په چارسده کې 16 کروڑ روپۍ جمع شوي. بالکل خلک ماج راوغواړي. خلک یې په شوق ورکوي د دغه وجې چې دا خلکو ته دا رسوي دا حق رسوي. نو دا د جماعت اسلامي د الخدمت چې کوم پروګرام دی د ننغه دا هم د هغې حصه ده. دا چا رسولی دي پر موږ اعتماد کړی دی. موږ کوشش وکړی چې کوم خلک کسانان دي کسان ته مو کړی. دا کسان پیکیج دی. ګوره په دا کې دا نشته چې دا د غریب پیکیج نه دا د کسان پیکیج دی. نو کسان چې د هر چا باغ شته موږ یې تیاري کړی دی. موږ د هغه تحقیق کړی دی چې د هر چا باغ شته چې د هر چا یو فصل شته چې د هر چا یو غنم شته هغه ته موږ دا پیکیج ورکړی دی. هېڅوک انشاءالله داسې نشي پیدا کولی په دا ګوردو کې دا معلومه شي چې د دغه د باغ نه د دغه د جماعت سره تعلق یې د خدمت د یو رضاکاري او باغ دی نه او فصل دی نه هغو ته موږ ورکړی. دا کتر نشي کېدلی. موږ پوره کوشش کوو چې دغه تر حقدارو پورې ورسوو چې ته کور ودان تی تکلیف وکړی له هغه ځایه رالاسته دغه له موږ ته قبول کړی او دا څه تکلیف به خامخا به دا شیانو کېږي. ولې دا خو ضرورت دی دا خلکو چې موږ ته راکوي دا خلک دا غواړي چې باید څوک راویستلي دي که نه څوک خلک راغلي دي که نه ته یې څه ته راوړي چا ته یې ورکوي. دا ګرد دا فوټو سیشن دا دغه دپاره اگر چې دا تکلیف دی مسله ده تکلیف دی مګر ته معذرت غواړو پر دغه باندې چې دا تکلیف موږ ته درکوو موږ ته یې راغواړو ته له موږ سره دا یو کوپریشن کوي پر دغه خوا مه بدوئ. راځئ ورور هر شی چې ضرورت و هغه ته ضرورتمندان رسوئ غریبان رسوئ مستقل غریبان رسوئ. په کلي کې یو غریبي بل واره بل رسوئ چې د هر چا کار به وشي او له الخدمت سره او له جماعت سره بس دا خواست دی که ته انشاءالله خواري ورسره وکاږه انشاءالله خپل هر امداد ورسره وکړي. نو دا خو دوی بل خپل ځان له خپل ذاته د خیرات غدر کوي. شپه ورځ خواري کاږي یعنې بل ورځ زه ورته اریان یم دا تر څوک کوي دا تر ایمانداري. پر 3 بجې ګاډۍ راله دا سامان یې خالي کړي. پر 3 بجې د الخدمت رضاکاران چې
په دغه کې د ډېرو کمو خلکو په هغو کې خپله حصه وه د هېچ هم مکې کیسه نه وه بیخي کم خلکان چې غریبان وو د هغوی حصه وه هغه پر 3 بجې ما راوغوښته په فیصلمي باندې فیصلمي نه مازې دی موږ ورسېدو څو ګولې مو وکړلې راله دا ګاډیانې خالي کوي دا ورور هلته شتي دا په مرکز کې خالي کوي یا په سکول کې خالي کړو دي معلوم وه 300 پیکیجه 300 کسانو 300 کور ته موږ د رمضان د یوې رمضان موږ پیکیج ورکړ نو دا خلک خو خاري کاږي مهنت کوي د خدای دپاره دا څوک کوي ډېر خلک ما ته معلوم دي دا د خلک ولاړ دي دا ذمهداران ولاړ دي دا د حکیم صاحب ولاړ دي موږ خپله سوداګر ذمهداران چې دي هېڅ چا ته یو تاڼه کم کسان د کور رسېدلي زه لوړ درته وکړم موږ یو تاڼه کم نه رسېدلي مګر موږ شپه ورځ داسې په خدمت کې ولاړ یو ولې بس دا موږ وایو چې خدای راضي شي دا کم حق چې دی قوم به موږ چې دی دا موږ ته ورسو له قوم هم دا موږ خواست کوو له قوم دا ایله لرو چې له ښو خلکو له ایماندار خلکو سره ملګري شي چې دا ستۍ د قوم دا خو د خیرات پیسې دي کله چې د سرکار پیسې شي د هر چا کور په ډکه دنیا په سرکار کې پیسې دي د هر چا کور په ډکه پر هر کلي په کروڑ روپۍ راځي دا هلته خلک خوري هېڅ چا ته دا ترار مو ووټ ورکوئ مو ملګري ورسره کوئ تر غاړې یې نه سیار شي چې باید زما پیسې راځي دا چیرې شي دا د هر چا نه پر هر سړي پیسې راځي باقاعده بندوبست کوي باقاعده په سکرټري په خزانه کې باقاعده پر هر سړي باندې پیسې راځي پر هر کلي راځي ولې موږ نه رارسي هلته غټ خلک دي بس هغه یې سره پیسې هغه یې سره خوري دا واحد جماعت دی زه دې ته وایم د خپلو نسلو دپاره خواست درته کوم له من روی درته نیسمه چې دا له جماعت سره چې ولاړ شو د دې کې زه هر چا ته دغه ویاځ کوم له دغو سره وکړه له دوی سره ملګري وکړه انشاءالله زموږ حقونه چې راسي انشاءالله زموږ په کورونو کې زموږ په کلو کې زموږ یو روډ نه پاته شي زموږ یو ځای نه پاته شي زموږ یو باغ نه پاته شي زموږ یو ډیم هر شی زموږ پیسې ډېرې دي خلک یې خوري بس دې دغه خواست دی چې د دې خلکو سره ملګري وکړو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زناورونو طيبم ستړي شوي یاست راغلي یاست اول خو موږ د ټولو ذمهدارانو چې دلته راغلي دي د دغو شکریا ادا کوو دویم ځینې ذمهداران دا تر دي چې هغو ته موږ پر کور ورسولي دي تر ایونټ له مخکې په هغه کې کیدای شي د دوی یو څه سامان هګۍ پیچي هغه به هم برته دوی ته ورسوي درېیمه خبره ده چې دا یو عمل دی دا خدمت چې دی دا د یوې ورځې شی نه دی دا عمل دی هر ورځ به سره کوو هر ځای به سره کوو زه له د خپل ملګرو چې دوی د یونټ امیران دي چې دوی د الکیو د دغه امیران دي که د یو ټوکن وړي که دوه وړي باید دا دی چې دا د کلي له یوسي په انصاف او په برابري باندې خالي ملګرتیا نه ده چې ته پر ملګرو ورکوې چې هر چا ته څونې قدر ګنجایش له هغه سړی باید دا دی چې بھرپوره زمیندار ونازوي د زمیندارانو تاوانونه سوي دي د هغو نقصانونه سوي دي د هغو د نقصان د بچایي دپاره دغه پیکیج بیخي کوچنی دی موږ باید دا دی چې د دوی د زمیندارۍ دپاره نورې سروې وکړو نورې وکړو او هغه انشاءالله لګیا یو هغه به هم کوو د دوی بعدې به هم کوو خو زه دا یوه خبره نن خاص کر وداګردو ته کومه چې بهی موږ دا لسم وار دی ولسم وار دی چې پر دغه ځای ولاړ یو و خلک ته په مختلفو شکلو کې شیان ورکوو که یو وخت کې داسې ورځ راله چې بیا برته موږ له ته وغوښتی د دې سرمایهدارو ته موږ وغوښتی له دې دغه ته موږ وغوښتی هغه ته موږ بیا یو ډونر کانفرنس په هغه ډونر کانفرنس کې به هر سړی کوشش کوي چې د خپله په انشاءالله عنقریب په اختر کې موږ دا ډونر کانفرنس کوو دویمه ورځ شوه درېیمه شوه څلورمه شوه هغه به تحصیل اعلان وکړي د هغه په ذهن کې ته یو ګای کښېږدئ چې د خپل کلي سرمایهداره د خپل کلي صاحب ثروت سره باید دا دی چې وس بیا ووینئ چې زموږ پر دغه ډیټ باندې ډونر کانفرنس دی هغه ډونر کانفرنس ته دغه ځای دپاره دی چې موږ تر قیامته پورې د خلکو زکاتونه خیراتونه خانوزیل راوړو موږ د دې خپل هم یو نظام جوړ کړو دا نظام چلیدل غواړي دا غریبان چې نن ما پرون دوړ مراد ایونټس کړی دي 300 راشن مور کړی دي نن زه پر دې باندې و دا میډیا ته مې و دا ګر خلکو ته دا خبره کوم چې بای ما سره د 1000 راشن مزید ضرورت دی 1000 راشن و ما تل خدمت بیا راکې مسله دا نه ده مسله دا ده پر مستقل بنیادو باندې به دلته موږ د دې خلکو یو طریقه جوړوو هغه طریقه دا ده بهتره طریقه دا ده چې دا خلک خپل زکاتونه خپل خیراتونه ول خدمت ته ورکړي او خدمت دغه نظام پر مخ پروموټ کړي چې په کلي کې هر میاشته موږ به غریبانو ته باقاعدګي باندې هم راشن ورکوو هم د زمیندار دپاره کاد راځي هم د کور نړېدلو والا دپاره مکان راځي
د هر چا لپاره باید دا دی چې په دې ډونر کانفرنس کې خاص کر د زموږ د یونټ کم کسان چې دي زمینداران دا د بدغږۍ باندې اوس د اثر خلاص کړي چې په خپل کلي کې د سرمایه‌داران نمونه نوټ کړي او تحصیل ته دې ورکړي تحصیل به پر دې باندې کښېني خپل ورځ به ډیټ کړي بیا به ریجن له دې سره ملګرتیا وکړي چې څونې قدر موږ تعاون وو هغه به په ګډه سره وکړو وما علینا الا البلاغ. شابدین سړی مشه سال دی څنګه یې ښه سیات برابر دی ښه څنګه یاست څنګه سو ته خپل سامان ملاو سو ها خیرات قبول کړ چای سره کوي ښه او الله دې قبول کړي دا بس ګورته ور کړی دي دغه څه چې پکښې دی تاسو به دا یو ان پکې او دا بل کار دی شاه نو دا خو ډېر ښه پیکیج دی ډېر ښه سامان دی الله دې دوی ته خیر ورکړي الله او کور یې ودان مهرباني